صحابه کرامو د رسول الله ملګرتیا اختیار کړله او د دین د خاطر تکلیفونه برداشت کړل، خو په دین او په رسول الله باندې خپل مال او جان قربان کړ. نو الله تعالی په هغې باندې په جنت کې د دنیا زیرې واورول، وایي پلانکې جنتي دی، پلانکې جنتي دی، پلانکې جنتي دی، او په ده باندې دا زیرې وي چې دی به جنت ته ځي. او صحابه کرامو بیا هم خپله زندګي باوجود د دې چې صحابو ته پته هم ولګېده چې زما په باره کې جنت زیری راغلی دی، خو بیا هم څه کوي؟ د الله تعالی نه د هغوی انتهایي یاره ده، د الله تعالی انتهایي خوف دی، او د خپل آخرت ورسره غم دی، د خپل آخرت ورسره غم دی. لکه حضرت حنظله رضی الله عنه یو پیره رسول الله له راغی، ورته وایي یا رسول الله مونږ چې تا سره ناست یو زمونږ ایماني جذبې ډېرې مضبوطې وي، مونږ ډېر تا سره خوشحاله یو او زمونږ زړه مضبوط وي، زړه مو خوشحاله وي، ستا مجلس کې ناست یو، جنت او جهنم زمونږ مخې ته وي. یا رسول الله مونږ چې ستا نه بهر لاړو شولو بیا هغه شان کیفیت مونږ نه محسوسو. او ځان سره به حنظله خو منافق شه، ګوره حنظله خو منافق شه، او سره بل صحابي هم راغی، غالبا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کو بل صحابي، او دواړه رسول الله نه راغلي وي دا کیفیت زمونږ بدل شي، مونږ تا سره ډېر ښه یو چې ستا نه لاړو شو نو بیا مونږ هغه شانتې نه وي، هغه شان جذبه زمونږ نه وي. رسول الله ورته وفرمیل دا خو د وحي مجلس دی، دلته خو قرآن نازلېږي، دا خو زما مجلس دی. او حنظله خیر دی داسې نه، تاسو دا ما سره ناست دا ځان له مجلس دی، او تاسو چې بهر لاړ شئ نو بیا خامخا د دنیا کارونه دي، بچي دي، ښځه ده، غم او ښادي دي، نو خامخا لږ فرق پکې راځي. نو هغوی سره